قال یا قوم لیس بی سفاحة ولکنی رسول من رب العالمین. حضرت هود علیہ السلام ته جواب کې و فرمایلو زه څه بې وقوف نه یم بلکې زه خو رسول یم د رب طرف نه څه هغه د اټولو جهانونو پالونکی ده. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. زه تاسو ته د خپل رب پیغامات در رسوم او زه تاسو ته نصیحت کوونکی او امانتدار یم. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. ویل تاسو ته تعجب ده په دغه خبرې چې تاسو ته یو نصیحت د تاسو رب طرف نه راغله ده په داسې سړي باندې چې هغه د تاسو نه ده چې تاسو وډر کی. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطه. او تاسو یاد کې چې کله الله رب العزت تاسو خلیفګان او نائب جوړ کې د نوح علیہ السلام قوم نه بعد او د تاسو په جسم کې او په خلقت کې تاسو ته زیادتی او اضافه ډیر کړله. فذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. تاسو د الله نعمتونه یاد کې کیدای شي چې تاسو کامیاب شئ. اردو کی ترجمہ کوم. قال یا قوم لیس بی سفاحة ولکنی رسول من رب العالمین. ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہے بلکہ میں تو رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. میں پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات اور میں تمہارے لیے ایک نصیحت کرنے والا امانتدار ہوں. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پہ کہ تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے شخص پر جو تم ہی میں سے ہے تاکہ تمہیں ڈرائے. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ. اور تم یاد کرو جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد نائب بنایا اور تمہاری قوت اور زور میں اضافہ کیا. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. تو تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قال یا قوم لیس بی سفاحة ولکنی رسول من رب العالمین. دا گزشتہ آیات کی هود علیہ السلام کوم قوم وو هغه حضرت هود علیہ السلام ته دا فرمایلو چې انا لنراک فی سفاحة وانا لنظنک من الکاذبین. مو د کسو ته یو بے وقوف سړی او ته دروغجان یې نعوذ بالله. دا دوی داسې وایي چې یو سنګینی قسم زیاړې ورته وکړلې. یو سړي ته ته وایي چې ته بې وقوف یې دروغجان یې دینه غټه هغه کومه ده یو. خو حضرت هود علیہ السلام ته په جواب کې دا فرمایي قال یا قوم لیس بی سفاحة. زه بے وقوف نه یم بلکې زه د الله رسول یم. اوس دې ځای کې الله رب العزت د حضرت هود علیہ السلام کوم جواب دا هغه ورته نقل کړی ده. څه ګوره حضرت هود علیہ السلام دا جواب ورته ورکوي بجای دې چې هغه کومه زیاړه کړې ده د زیاړې په جواب کې چې دوه ورته زیاړه وکړي دوه ورته سخته خبره وکړي چې تو موته بې وقوف نه منه تو پلورا بې وقوف و تو موته درویغجن نه یای منه تو پلورا درویغجان نه بلکې پیغمبرانه جواب ورته ورکوي ورته فرمایي چې لیس بی سفاحة. زه بې وقوف نه یم ولکنی رسول من رب العالمین. چنانچہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی تو قرآن مجید کې الله رب العزت د عباد الرحمن د الله نیکو بندگانو خصلتونه بیان کړي دي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تو دا عباد الرحمن سکوم دي هغه څه کله سمکی کې چې نو ډیر عجیزه سره مزال کوي او څه کله جهلاو سره خبر روشي نو جهلاو ته په جواب کې یی چې قالوا سلاما. نو الله رب العزت مخکې نور صفاتونه بیان کړي دي بیا یې وځي کې اخیری کې فرمایي چې واذا مروا باللغو مروا کراما. څه کله هغه یو فضول خلکو سره او فضول کارونو سره تیریږي نو ډیر په شرافت سره تیریږي سره مخانه ورړی کچوکو ته څه وایي کچوکو ته زیاړه وکړي که پیغور ورته وکړي بس دو سار ټیټ کې ور باندې تیر شي. عباد الرحمن دغه خالق دی نیک دغه خالق دی چې چا سره الجھاو کیږي نه چا سره په فضول بحثونو کې خپل وخت نه ضایع کوي چا سره په ګالم غلوچ کې خپل ټیم نه خرابوي. نو حضرت هود علیہ السلام امغه خبره ورته فرمایلو څه لیس بی سفاحة. دوستانو زه بې وقوف نه یم ولکنی رسول من رب العالمین. زه د الله رسول یم. اوس علامه فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ګوره د رسول ډیر لوی منصب ده. اوس حضرت هود علیہ السلام خپل قوم ته دا یایي چې زه د الله رسول یم یعنی خپل لوی منصب ته بیانوي چې زه داسې معمولي سړی نه یم. نو علامه فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ دې کې دا نقطه بیان کړې ده چې دینه دا معلومیږي چې کته په وخت ضرورت د الله یو نعمت بیان کې چوتا نو دا څه
غلطه خبره نه ده انداسې ځونه غوري ویل دا څه خبره نه ده زه رسول یم دا یم کنه خو که یوه موقع داسې روغلله تحدیث بالنعمت په تور باندې ته د الله رب العزت یو نعمت په تو باندې شوه ده نو هغه ته بیانوای شي لکه دې ځای کې حضرت هود علیه السلام خپل قوم ته بیان کړی ده ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین او دا یو ته وفرمایلو چې ګوره زه د الله رسول یم او ورسره د مو ډیوټي دا هغه ده چې زه د الله رب العزت پیغامات تاسو ته در رسوم نو د کوم پیغام مو راوړه ده چې تاسو دغه تکبر او دا هغه ما کوئ نو مو دا پیغام تاسو ته راوړه ده دا ځون نه ده بلکې د الله پیغام ده چې مو تاسو ته بیان کړل زه خو یو مو ذاتي چیز نشته دي بس زه د تاسو او د الله په منځ کې یو پیغام رسان یم الله مو ته دا پیغام راکړی ده اوس تاسو نه منئ زه څه وکړم او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی تاسو ته تعجب ده په دغه خبرې باندې سو د الله طرف نه یو رسول یو انسان تاسو باندې راغلی ده لکه دا غلط فهمي تقریبا گذشته اقوامو ته اټولو ته دا وه او بلکې اوسه دغه غلط فهمي نسلا بعد نسل اوسه پورې چلیږي اوسه چې کوم دا کنه یو سړی رچک شي یو غریب سړی خدای په کو ته منصب ورکړي یا خدای په کو علم متناسب کړي یا مثال تبلیغ کې وځي یا مثال بل داسې خیلیاري باندې روان شي نو هغه ته چوته نصیحت کوي نو مولاانو ته یې ویل اله بلا تر ته خدای په امام کړل اله بلا تر ته خدای په کوم دغه منصبدار کړل یعنی دې مطلب دا شاید چې مو دای الغوړو چې خدای په چتا دا منصب چوته ور کولای نه چې ته فرشتي ته ور کړه وسه اله بلا ته معمولی غني سړی را تر چکړل نو هغه زمانه کې حضرت نوح علیه السلام قوم په نوح علیه السلام باندې اعتراض وکړلو دی الله طرف نه تور کې روغللی علی رجل منکم غواو تاندا ټکه کړه واجب ته جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم د غواو تاندا یی او واجب ته جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم الا بلا تفکم د ورته خدای په رسول کړای چې تو په ځو خدای په فرشتہ راستا ولای ته انسان کوم دا کنه مو سره بزرونو کې ګرځي یا کولو طعام او يمشي فی الاسواق مړیا خوري مونږ منا ټیکالا خوري مونږ منا بزرونو کې ساری دا څنګه نبی نو بهرحال الله تعالی ورته فرمایي ته وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطه تاسو هغه وخت یاد کې هغه نعمت دی الله یاد کې چې نوح علیه السلام قوم نه بعد تاسو تزمکی باندې لوی آبادکاری او لوی طاقت ته ډیر کړل اوس د نوح علیه السلام ولا جیوګرافیکل کوم مقام وو هغه ورځې مو هغه تفصیل ویلو نو نوح علیه السلام قوم څخه کله خدای په کتابو کړلو ختم شو نو بیا الله رب العزت هغه پسې د حضرت هود علیه السلام قوم خدای په پیدا کړلو چې قوم عاد نه هغه ته ویل شو نو دغه قوم عاد څخه دا غیر چې دوی خبره مو ویلي و چې دغه څخه لوکیشن کوم ځای کې دغه ابود وو دا عمان د نن سبا کوم علاقې باندې دا عمان او یمن او حضرموت دغه ځای کې الله رب العزت قرآن مجید کې د دغه لپاره ټکه استعمال کړه دا احقاف چې دغه خلک په احقاف کې اوسېږي د قوم عاد اوس د احقاف کوم ځای کې دا نو یی چې دغه په یمن کې یو ډیره لویه صحرا ده هغه ته الربع الخالی نه یی امپټي کوارټر دغه علاقې ته ویل شي دا یو ډیره لویه صحرا ده په دغه صحرا کې یی چې د څومره د مخ کې د ناسا څوک دا کنه د امریکای یو خلای تحقیقاتي اداره ده نو ناسا څوک دا کنه دغه سټلایټ نه تصویرونه خستې دي په دغه الربع الخالی کې دی ځای کې یو شهر ده د عمان شسر نمایدا عمان کې شسر یو شهر ده اخ شهر سره د شسر شهر سره د ایوي زړی آباده سو اثرات او خندرات دغه ته سټلایټ نه ملو شي نو ماهرینو کوم دا هغه ور باندې کړی دا سیاره دا لکه کوم دا کنه دا امغه د قوم عاد ولا علاقه وا دي ځکه دا خلک ابودو به الله رب العزت دا او مولانا حفظ الرحمن سیوهاروی رحمت الله علیه یو کتاب لیکل دا دغه نامه د تاریخ ارض القرآن نو قرآن مجید کې کوم واقعات دي نو هغه کوم لوکیشن دا کوم ځای دا هغه باندې هغه بحث کړی دا چې د کوم ځایو کې لکه قوم عاد قوم ثمود کنه اده سي د پیغمبر اسلام زمانه کې کوم هغه دي نو واقعات شوي دي صلح حدیبیه وغیرہ نو هغه دغه سپیسیفیکیشن کړی دا چې دا ځایونه دي چیتا نو مولانا حفظ الرحمن سیوهاروی رحمت الله علیه په هغه کې کوم دا کنه دا بیان کړی دي چې د قوم عاد کوم دا کنه دا صرف دا نه و چې بس اندغه علاقې کې دغه ابود یی چې دا به انتها پاورفل او ډیر طاقتور قوم وو او ډیر کثیر تعداد کې
نو د دغو چې کوم ټیروټري وا کومه مملکت یو کوم ځای پرې د دغو هغه وا بادشاهي وا نو دغو اوري مصر او افریقې پرې د یمن ونیسا مصر افریقې راسي وطن دغو خپل زیر قبضه وستلی اول خو بس ورسته چې کوم د خپل طاقت نه ناجایزه پیدا په خستلې کا او ظلم او جور ته لوس وچول ظلم او ستم غریب باندې ظلم کوا او په تجارت کې په کاروبار کې غپلې کوا چې شکوانو دا نه منا هغه ورکه روغ لري ګناهونه ورکه روغ لري او برملای دا وقالو من اشد منا قوه الله رب العزت دغه الفوز بیان کړی دي چې دغه بدایلو چې مونږ طاقتوار چوک شو نو دا تکبر چې شروع کړلو نو الله رب العزت بیا ور باندې عذاب رو وستلو نو اوس د دې کې دا یو ټکی استعمال کړل دا وزادکم فی الخلق بستا چې الله رب العزت دغه ته ډیر لوی طاقت ورکړو جسمانی طاقت کې دغه ته اضافه ورکړي اوس د دې هغه نه کوم دا کنه ځنه مولانا حفظ الرحمن صاحب دی باندې بحث کړل دا هغه فرمایي چې ځنه علماء کرام د ټکی نه متاثر شوي دي او هغه دغه روایتونه بیان کړي دي چې یاره مطلب دا شاید چې دغه ما فوق الفطرت چې تا خالق د قوم عاد والا او داسې هغه بیان کړي دي چې یاره یو سړی به کوم دا کنه سلسل غازا ډینګ او دارای سټي وربي هغه واده بډي وا او د شداد ولا یو واقعیا بینې داسې ځون ته جنت ته ور کړو د قوم عاد والا کاس نو هغه فرمایي چې دا ندي دا ټیک ندي مولانا مودودی سیبا دا خبره تفهیم القرآن کې لیکلي ده چې یاره دا هغه شاید کوم دا کنه ذهن نه خلی داسې نه ده چې یاره څه ما فوق الفطرت ځکه چې دا ځای کې چې الله رب العزت کوم ټکه استعمال کړی ده وزادکم فی الخلق بسطه چې تو دغه ته جسمانی طاقت کې اضافه کړی وای دي مطلب جسمانی طاقت دا نه ده بلکې مطلب دا شاید چې کني الله رب العزت دغه ته لکه یو سړی وي عام سړی وي خو لک زوراوار وي بډې په لخوي نو هغه ته مو یو چې دا سړی زوراوار ده طاقتوار ده لکه څنګه الله رب العزت مولانا حفظ الرحمن صاحب لیکلی دي تاریخ ارض القرآن کې لکه الله رب العزت د طالوت قوم متعلق دا فرمایلی دي چې وزاده بسطه فی العلم والجسم چې د هغوی په علم او په جسم کې چې کوم دا کنه اضافه کړي اوس علم او جسم کې اضافي کول مطلب دا نه ده چې کني اندار پټې وي دي هغه خلک بلکې مطلب دا شاید زورور زور ونه مراد ده خپل منځو کې اتفاق وو د قوم عاد کوم قوم کې اتفاق وي نو هغه ظاهره خبره ده زوروار وي طاقتوار وي هغه قوم نو دغه کې وزادکم فی الخلق بسطه مراد مولانا حفظ الرحمن صاحب فرمایي چې کني انداغه د کني هغه طاقتور ونه د طاقت مطلب دا نه ده سو یو سړی دوره ویلي چې جدید ساينس کوم اوس د کوسمولوژیست زمکونه کوم دا کنه ډیر تحقیقات کړي دي زمکونه دانچیر بسلی دي د مردګونو نو اوس پوری یو مردا درس قانون نه په لګیا دي دا تقریبا تل سمې صدې نه په لګیا دي د 200 کوله وشو څو د کوسمولوژیست او د آثار قدیمه ولا لګیا دي زمکونه کوم دا غرب سي اوس پوری دره انسان یو نه دروتله چې هغه سلسل غازوي دا اوس ځنه وری فیسبوک کې یو نیم هغه غیر جام یو لیدلو یو غاټ فوټو سړي ډنچا ورکړي ولیکل چې یو قوم عاد کا شخص هغه فوټوشاپ شوی دي عام ډنچا د سړي 15 فوټه نو هغه په فوټوشاپ باندې دوه وګدا کړی د لکه دي نه سره کاسه نو هغه نن سبا هغه باندې کې نو اوس پورې لکه هغه ته ساينسدانونو ته داسې باډي نه ملو شي چې هغه دوره چګوي چنانچه علماء کرام دغه پر لیکلي دي په فتح الباری کې علامه ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه لیکلي دي چې کوم حدیث یو حدیث شریف کې راځي چې د حضرت آدم علیه السلام قد کوم دا کنه هغه 60 غز وو شری دوره غز کنه دا دته غز نه شریعت کې دوره غز ده نو شپته غز او بیا انسانون ورو پورو وړي کیږي نو علامه ابن حجر لیکلي دي چې اصلا کې هغه قد د آدم علیه السلام په جنات کې چې کله الله رب العزت د دنیا ته نازل کړو د دنیا کې دوره قد نو دغه دنیا ته انسان راغله دا زیاده لکه هغه خبره د معلومیږي به صحیح چې د انسان قد کوم دا اندور او لکه د سوره دا نو بهرحال فذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون الله تعالی فرمایي چې د الله نعمتونه تاسو یاد کې لعلكم تفلحون چې کدای شي تاسو کامیاب شئ علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه کې لیکلي دي دنیا کې کوم دا رنگ بیوقوف خلک آشته دي هر قسم دا دنیا دا څه وخت سی ورکی یو ټایم کې مو د زمانه طالب علم کې مو ته کوم دا کنه هغه کړي و کله چې مدرسې نه فارغ شول بیا مو ته یو مقاله روکړه یو تھیسیس یې ته روکړل چې په دې باندې تاسو مقاله ولیکئ نو
دوه طالبان مو ځای ته کړل نو موږ ته دوه طالبانو ته تقابل ادیان موضوع وکړو چې دی باندې تاسو ولیکئ. نو هغه پسې بیا موږ سهار د لایبرریو کې به سټډي کول، موږ سره خپله دومره پیسې وي نه چې کتابونه مو اخیستي وای، کله یوې لایبررۍ ته کله بلې ته کله بلې ته. نو د تقابل ادیان باندې به موږ کتابونه پړولو چې د نور مذاهب کې د عبادتونو څه کانسپټ ده، هغه څنګه عبادتونه کوي. نو هغه کې موږ ته مخته خبرې راغللې چې مطهرون پاتې شول، یعنی دنیا کې مو پړو کړلو هغه کې سټډي دوران کې چې دنیا کې داسې مذهبونه شته دي چې هغه شیطان ته عبادت کوي. یی چې شیطان ډېر لوی پاورفول ده، ټوله دنیا ته په یوه خپې ګډوي، هر سړی مغه غلام ده، دا د عبادت قابل ده، دې ته عبادت کوي. اصلي پاورفول شیخ دغه ده. او داسې مذاهب ورکي وو چې اژدها ته د منګور ته غوایي چې دا هغو چې شي کې طاقت لیدله ده بس همغه ته عبادت شروع کړه ده. دنیا کې داسې بېوقوف خلک شته دي. نو بهرحال اوس علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه فرمایي چې یوه طبقه داسې شته چې هغه دې ایت نه دا استدلال روبسي چې الله تعالی ګوره فرمایي چې فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، د الله نعمتونه تاسو یادوئ نو تاسو به کامیاب شئ. نو هغه یی چې بس دنیا کې عبادت ته ضرورت نشته، چې تل منځونه کولی یا ځان ستړی کوه روژې لره، بس د الله نعمتونه خالي یادوه، بس ذهن کې رووله چې الله تعالی یا الله ته ډېر ښه ذات یې وکړه، مو سره دا ښېګړه کړې ده چې مو ته د بدن سلامت راکړه ده، ماړې د ټیکاله درکوي، بس تو عبادت وشوې، تو لمونځ وشوې، تو روژه وشوه، بس فزیکلی هغه ته عبادت ته ضرورت نشته، ته ځان ستړی کوي. بس الله تعالی فرمایلي دي کنه چې خالي نعمتونه یادوه لعلکم تفلحون، بس ته کامیاب وي. نو کامیابي که غواړې د الله نعمتونه بس دماغو کې یادوه. دوهم هغه خبره شوای چې یو طالب علم مو کنه مدرسې ته لوړلو، بیا چې کوم دا کنه د منطق مو ته مدرسو کې یو کتاب پړويږي فلسفه منطق، نو هغه منطق یې ویلو. نو بیا کور ته راغللو، وشه کور کې چې کوم دا کنه چې ته وویه ورته پخه کړي وه مور، نو هغه وویه پلور ته زوی دواړه ناستو پلیټه کې ورته وویه کېږدوله. نو هغه زوی چې کوم د هغه مدرسې کې منطق یلی پلور ته دی چې بابا مو داسې سبق یلی ده چې زه دغې وویې نه یوې وویې نه اوس تا دوې وویې جوړولی شم. نو هغه پلور یې ورته ویلي چې بچای دا خو والا زبردست علم کړی ده، دا څنګه بې جوړایي ما ته لږه جوړه کړه. هغه ورته ویلو چې بابا دا خو درته کسې چې دا وویه ده منې چې دا وویه ده. ګوره یوه وویه خو دا ده چې پراته ده، یوه وویه هغه ده چې د ایتو دماغو کې ده، دا ته اوس ولې ده ایتو دماغو کې یوه وویه راغله که نه راغله، هېڅ راغله، هېڅ کسې دوې وویې شوې. پلور یې لګیا شول، هغه وویه راواخېسته په خولې یې ومنډله، ورته ویلې چې زمنه هغه ایتو دماغو کې چې کومه راغلي ده هغه ته وخوره، دا ما ده نه وخوړله. نو بهرحال دغه دا یی چې بس الله یادوه، الله د موږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي.